بسم الله الرحمن الرحيم. د سلی په وخت کې بعد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عمل. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به وریځ یا سلی توپان وغیرہ راغلل نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې نهایی اسف کار کېدو او د مخ مبارک رنگ به بدل شو او د یوې لوجې به کله دننه تشریف وړو او کله به بهر تشریف راوړو او دا دعا به ویلا: اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. اے الله زه دې هوا خیر غواړم او څه چې په دې هوا کې دي باران وغیرہ د هغې خیر غواړم او کوم غرض د پاره چې دا لګل شوی ده د هغې خیر غواړم. اے الله زه دې هوا د شر نه پناه غواړم او کوم څه چې په دې کې دي د کوم غرض د پاره چې دا لګل شوی ده د هغې د شر نه پناه غواړم. او هر کله چې باران شروع شو نو په مخ یې خوشحالي به ښکاره شوه. ما عرض وکړو: اے د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، ټول خلق چې کله اوریځ وویني نو خوشحاله شي چې د باران اثرات ښکاره شو، خو چې تاسو باندې یو قسمه پریشانی ښکارېږي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایل: اے عائشې، ما ته دې څه تسلی ده چې په دې کې چرته عذاب نه وي. قوم عاد ته په هوا عذاب وکړی شوی دی. هغوی به چې اوریځ ولیده خوشحاله به شو چې په دې اوریځ کې به زموږ دپاره اوبه وي. او حال دا چې په هغې کې به عذاب